نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم إذ يقول المنافقون کم وقت چې اویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې مرض یعنی بیماری وا شکو نو هغوی څه وایي غر هؤلاء دینهم چې دوکه ورکړې ده دې کسانو ته دین د دی ومن يتوکل على الله او سوک چیزان اس پاری پا اللہ پاک باندے فإن الله عزیز حکیم پس بشک اللہ پاک زورور او دا حکمتون خاوند دا غزوہ بدر واقعہ منگا خط تفصیل سر اویلا کلچی مسلمانان مجاهدین د غزوه بدر د پار روان شو او بدر تلاړل نو په مدینه منوره کې چې کوم منافقینو دا منافق سره چې د لستونی ماری د بخلی باندې ایمان ظاهري وي زه مسلمان یم او دنه پزړه کې کفر وي نو دیو په ظاهر کې کلمه اله او په حقیقت کې دا کافرانو نو چې کله دا مسلمانان 314 لسرال د جهاد د پار بدر تا او دای ته پته ولګی دا نو دی ته وی د دین دوکا ور کړی دا 314 لس او خپل ټول قریش ټول عرب چې د ادم مسلمانانو خلاف دي او دا غي مقابله ته زر کسان راغلي نو دای خپل دین په دوکه کې اچولې دي نو الله پاک د دای د طعنه جواب کوي او فرمایي چې دای په دوکه کې نه دي بلکې و من يتوکل علی الله دای د الله په ذات باندې باور کړی دا او کوم انسان چې د الله په ذات باندې باور وکړي نو د الله مددونه هغه انسان سره شامل حال وي یو څو ضروری خبره واوري چې دا د بدر د واقعي سره تعلق ساتي دیار لس خبرې دي په دې باندې ځان پوهه کوي نمبر 1 د بدر دا غزا چې دا په ولسم رمضان او په 2 هجری کې شوې ده نمبر 1 او دویمه خبره د مسلمانانو تعداد د بدر په دې غزا کې 314 لسو شپږ او یا مهاجرین دي او دا باقی چې دنو دا انصار دي او د اوس او د حضرت کسان پکې هم دي او درېمه خبره دا قریش مکه چې کله بدر ترا ورسېدل نو د دې تعداد 900 نواخل تر 0 پورې دي او یو قول پکې دا چې 9.5 دی او بعضی علما وی د زرو نه هم لږ زیات دی او څلورمه خبره دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې جنگ بدر نمخ کې په دې میدان کې او فرمایل چې فلانه بدی ځای مړ کیږي فلانه د بدی ځای ساوزي فلانه بدی ځای مرداريږي او الله هغه شامته وکړل چې د کم کافر نوم رسول پاک علیہ السلام اغسطه چیرے بدی دے مڑی گیم پا آغا زائبان دے مڑو
او پنځمه خبره چې د بدر په موقع باندې او یا مشرکان مردار شو او یا هغه قید شو او تړلی مدینه منوره ته راوستل. او شپږمه خبره دا چې کوم په بدر کې مرداران شوي دي نو په دې کې ابو جهل مو چې د مشرکین آماده کړیو او دای راوستیو او د انصار یو دوه نوجوانانو مردار کو سلکون ته کې صاحب کې پاتیو. نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رااله او هغه نصر قلم کو او هغه سر رسول پاک علیہ السلام لا اور د رسول پاک مخ کې وګورځو. نو رسول پاک او فرمایل الحمدلله. او پدې بدرینو کې چې کوم مرداران شوی دي یو پکې امیہ بن خلف دی او دا هغه ظالم دی چې حضرت بلال رضی الله عنه باندې به ظلمونه کول او د اسلام د خاطر قسم ظلمونه دا دی مردار حضرت بلال رضی الله عنه باندې کول. چې کله د بدر مقشوا نو حضرت بلال رضی الله عنه دې ولید چې ویلید نو مسلمانانو له आवाज ورکو چې هغه د امیہ بن خلف دی او چې دې درنه ګورې لاړ دي شي دې راټینګي دا د کفر هغه سر دې ګورې دې درنه لاړ دي شي دا د اسلام سخت دشمن دی. مسلمانان لړل او دې هم مردار کو. او وما خبره دادا چې کوم مشرکین مرداران شویو نو هغه الته په بدر کې پاغه کوي کې چې دنه وګرځول شو. سیوا د امیہ بن خلفنا چې د لاش اگر اوس شویو نو چې لاس ته ورلاس کړه لاس ته جدا شخپتی جدا کېدا نو په دا باندې هغه کې سکاڼي ماڼي ګټي مټي واچولې دې دا شانته پرې پد. او اتمه خبره دادا چې دا مشرکین کله دې کوی ته وګرځول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رااله او دې یو تقریر وکړو. د کوی په دې غاړه رسول پاک علیہ السلام کېناست او ورته فرمایي وای موږ سره خو چې الله کوم وعده کړی و هغه رښتیا شو، تاسو سره چې الله کوم وعده کړی دا وایي کنه رښتیا شو کنه. نو حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عرض کړي د الله محبوبا دې خبره اوري. نبی علیہ السلام ورته فرمایي عمر ته دا سناور لکه دې چې څنګه اوري دې ستانه خي اوري. او نهمه خبره دادا چې په بدر کې کم مسلمانان شهیدان شویو نو پاره کې شپږ مهاجرینو او اته پکې انصارو. او لسمه خبره چې دې واقع سره متعلق د هغه دادا چې د فتح نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ورځې د بدر په میدان کې وو. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او زید بن حارثه رضی الله عنه د دوه صحابه ته او فرمایل وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره ته د مسلمانانو د فتح خوشخبری واوروي او هغه ته ورسوي. نو دا دوه صحابه کرام چې کله مدینه منوره ته رالل نو حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه وی من ته د بدر د فتح خوشخبری په هغه وخت کې ملاو شو چې کله من لاسونه اوچت کړل د حضرت رقیه رضی الله عنها د دفن نه فارغ شو. دا د نبی علیہ السلام لور وا وی من د الهغه هغه دفن کړه د نبی علیہ السلام دا بچای دا مو دفن کړه او چې څنګه ردینه فارغ شو نو دې کې مونږ ته اطلاع رااله چې بدر کې مسلمانانو ته الله فتح ورکړه. دا رقیه رضی الله عنها بیمار وا او حضرت عثمان رضی الله عنه بدر ته نو تله نو رسول پاک علیہ السلام دې اشاره کړو ورته وی تر دې خیال ساته
تر دې خیال ساته. او یو لسمه خبره ده چې د بدر په دې غزا کې یو صحابي دی قتاده بن نعمان رضی الله عنه دته دا یو سترګر د حلقې نه بهر را اوته و ځړند و دا ګولې دي دا سه بهر راوته دا ځړند ده. نو مرګرو دا وې چې بس نامې نه کټکاو. نبی علیہ السلام نے تپوسو شو دا اللہ پیغمبر دا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ دسترگی دا چکم زران در دا کٹ کو نبی علیہ السلام او فرمائل وینا مال راولی. صحابو دے نبی علیہ السلام لراوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبلو مبارکو لاسونو باندے آغا دا دسترگی دا غن دے حلقی توردن نکو. صحابی وی قتاده بن نعمان وی چې کوم سترګه زما بهر را اوته و رسول پاک په خپل لاسو دن نکړه د دې نظر د دې بلې نتیزو بیا او په دې براته بیا د دې بلې نتیز کاریدل صحابه براته کاریدل د نبی علیہ السلام معجزه وا او دا واقعات نورم ډیر راغلي دي. او دولسمه واقعیا چې هغه د بدر سره متعلق ده هغه دا چې په بدر کې کوم صحابه کرام شهیدان شوي دي الله جل شانه هغه خلکو ته ډیر لوی فضیلت ورکړي دي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دوزخ اور به هغه انسان ته ونرسي کم انسان چې په بدر او په حدیبیه کې موږ سره شریک شوه دي. یعنی کم صحابه کرام کم مجاهدین چې په بدر او په حدیبیه کې شریک دي هغه ته به د جهنم اور بالکل نه رسي. جهنم هغه نشي مسا کوله. یو صحابي د حارثه بن سراقه رضی الله عنه دیم په بدر کې شهید دی. چې د شهید شه په بدر کې نو د مور دا اغرال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره او نبی علیہ السلام توی د الله پیغمبره تا ته پته ده چې زماره خپل بچی سره څومره لگاو څومره مینا څومره محبت نو دا راته وای د الله پیغمبره کچرته کې جنت ته تلې نو زب صبر وکما دلته الله ثوابونه ورکي نعمتونه به ورکي نو زب صبر وکم او کچرته کې بل خبرې معنا دا کچرته جهنم ته تلې نو بیا به ته وګورې چې زب څنګه جړاګانې کوم ما به سوکم غری نه کې زب داسې جړاګانې بیر بکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بیبي ډېر د افسوس خبره ده ولی الله سره صرف یو جنت ته آ جنت نه جنتونه دي او ستا بچه خو د جنت فردوس اعلی مقام ته رسیدلې ده. د جنت فردوس اعلی مقام ته رسیدلې ده. او دا حارثه به کوم ځای شهید شوی دا درته پته شته چې څه ټیم کې دا جهاد کې داو کافر او مسلمانان یو بل سره برسره پیکار دي د یو بل ویني توي نو په دغه وخت کې دا صحابي چې د تلې د احوال لري اچ کوم نگرانی کوون کې صحابه دې تینام اپلته لري نو یو ځای کې حاز د اغینه وبس کې سېس کړي وبس کړي د شریک نه راکټم کې تور د کټم نه چره دی وبس کې او به اسکلی او دلره یو غشراله او د پیولا کې هغه د ابو په غاړه باندې شهید شو. علماء کرام فرمایي چې کوم مجاهد ابو اسکلو په غاړه باندې شهید شو د الله د جنت فردوس اعلی مقام ته رسي. نو چې کوم مجاهدین او کوم شهدا په بدر کې په میدان کارزار کې شهیدان شوي دی به الله کوم ځای ته رسي دیده والله کم مقام ورگئی. او دیار لسما خبره چې کم د دې واقع سره متعلق ده هغه ده کم
صحابه کرام که مهاجرین دي که انصار چې په بدر کې شریک شوي دي نو د دې درجه او فضیلت په نورو صحابه باندې زیات دي. دې درجه ډېره لویه ده. دغه شانته کومې فرشتي چې هغه په بدر کې شریک شوي دي نو د هغه فضیلت په نورو فرشتو باندې زیات دي. د هغه فضیلت په نورو فرشتو باندې زیات دي. یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت جبرئیل علیه السلام رااله ورته فرمای وای تاسو سره چې کوم مسلمانان په بدر کې شریک شوي دي هغه څنګه دي؟ به افضل المسلمین دي، په مسلمانانو کې د ټولو نه افضل. حضرت جبرئیل ورته وای کومې فرشتي چې په بدر کې شریک شوي دي هغه هم افضل الملائکه دي، په فرشتو کې د ټولو نه افضل دي. نو دا صحابه کرام چې کله د مدینه منورې نه راوتل نو د کافرو او د منافقانو دا خبره شروع کړو خپل دین په دوکه کې چوری دي، لیکن الله پاک فتح چاته ورکړه؟ مسلمانانو ته، مجاهدینو ته. نو دا د بدر دی واقعي سره د دیار لسداسه متعلق یو څو خبرې ودا مې درته کولې. اذ يقول المنافقون كلجئوا المنافقان والذين في قلوبهم او اغكسان چې پسلونو داوي کې مرض بیماری وا ينشقوا خرها اولئ دينهم دوکا ور کړی د دوی کسانو لرا دین د دی. ومن يتوکل علی الله او سوک چې ځان اسماری په الله باندې فإن الله عزیز حکیم، پس بشک الله پاک زورور او حکمت والا دی. ولو ترى او کوینتو اذ يتوفى الذين كفروا آغا وقت روح کبس کئی د کافرانو نا الملائکة فرشتے یضربون وجوههم وهي مخون ددی و ادبارهم شاگان ددی و ذوقوا او ورتوائی ذوقوا اسکی عذاب الحریق، عذاب دسوزیدو یعنی عذاب سوزون کے. کلچ فرشتے ددی کافرانو نا روح اخلی نو دی بشاگانو پا مخونو باندے وی. یو صحابی وی دا اللہ پیغمبرام دا ابو جہل چی کل مردار شپ بدر کے نما ورلشاؤ کتا پشا باندے دا تسمیع غزار جوڑ دے. اس غزار پہ جوڑ دے، دا تسمیع غزار پہ جوڑ دے. دا بوٹ تسمہ سنگنی دا غزار پہ جوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی دا فرشتو غزار دے، فرشتو لے دے پشا باندے. چاولے دے؟ فرشتو لے دے. او اللہ بورتا التکی وی ذوقوا عذاب الحریق، اسکی عذاب دسوزیدو. ذالک بما قدمت ایدیکم، دا سزا په سبب د آغا عملونو دا چې مخکې کړي دي لاسونو ستاسو. وان الله لیس بظلام للعبید، او بشک الله نه د اس ظلم کوونکې په بندګانو باندې. الله په خپل بندګانو معمولی ظلم هم نه کوي، چې څه دي کړي هغه درته ملاویږي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، کده ذره برابر نیکی دي کړي کنه باس داغی ثواب بدلتا ملاویگی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، او کده ذره برابر بدی دی کړي داغی سزا بدلتا ملاویگی، بچ کېدل نشته. او الا ما سعى، جس دی کړي هغه بدلتا ملاویگی. ښا کدأب آل فرعون، حال د دې پشان د حال د فرعون یانو دی. ولی دیم تکبر کوي او غیم تکبر کو. والذین من قبلهم، او دا آغا کسانو چی مخکیو دا دینا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، کفروا بی آیات اللہ، کفر کڑو اوی پا آیتنو دا اللہ باندے. فاخذهم اللہ بذنوبهم، پس انی والدوی لرا اللہ بسبب دا گناہنو دا دی. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا دے، سخت عذاب والا دے. اغیل بم سزاگانی ورکی دیل بم ورکی. ذالک بأن اللہ، دا عذاب بدی وجد چی بیشک اللہ جل شانہ لم یک مغیرا، ہرگز ندے بدلون کے نعمتا دا اغا نعمت انعمها علی قوم چکڑے وی پیو قوم باندے. حتی یغیروا ما بانفسهم، ترسو چی دی بدل لکڑی آغازو
چې د دوی په نفسونو کې دي وان الله سميع عليم او بشک الله اوریدونکي په هده سمانا الله جل شانه یو قوم اسنه هلاکي مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم دیل الله صحت ورکړو دیل الله امن ورکړو دیل الله چین ورکړو سکون ورکړو اگر حق چین سکون امن هغه دی په خپل په عذاب سره بدل کدی ایمان راوړې وي د پیغمبر تکذیب نه وکړي د پیغمبر مخالفت نه وکړي او د نعمت نه بدل کړي ان تاسو بوای چې هغه کو نعمت نه بدل کړي هغه کو سره ایمان راوړې نه ده نو ګورې نعمت چې چاته ملاو شي نو دې بدل کی کنه هغه ته سره د ایمان نعمت ملاو شوی نه کافر وتا نو هغه څنګه نعمت بدل کو هغه باندې څنګه عذاب رااله زين تر سوال راځي کنه نو ګورې جی مفسرین د دې یو څو جوابونه کوي یو جواب دا ده او دا ما ته ډیر مناسب ښکاریږي هغه دا چې کله نبی کریم علیه السلام بعثت نو شي او د صرف په شرک کې مبتلا و بت پرستی شرک کو او چې کله د پیغمبر بعثت شو او دایته د دعوت د توحید ورکو نو بیا دی بت پرستی شرکم کو او ورسره تکذیبم کو د پیغمبر مخالفتم کو پیغمبر ته تکلیفونه رسول دای ورسره سیوا دغه کو سیوای کار ورسره دا شروع کړو په دې وجه الله جل شانو دې سکل خطر کذب بآل فرعون حال دې پشان د حال د فرعونانو دې والذین من قبلهم او اعکسان چې مخکې د دینا کذبوا بآیات ربهم تکذیب کو د آیاتونو در خپل فاهلکناهم پس هلاک لمن دیلرا بذنوبهم بسبب د گناهونو دای واغرقنا آل فرعون او غرق لمن فرعونیان وكل كانوا ظالمين او دای ټول ظالمان ظلم کوم کیو الله وی ټول می ختم کړ صدق الله العظیم الله دې مونږ تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب وکړي آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف